باب الاسلام ګروتی بریکوټ کې د ګرینډ قومي جرګې یوه لویه دستوره ترسره شوه. په دې دستوره کې د علاقې ټولو عالمانو په ګڼ تعداد باندې شرکت کړی او د دې سره سره د علاقې مشرانو هم په دې کې ګډون درلود. مشرانو په دې موقع وویل چې د غیر شرعي رسوماتو خلاف په ټول متحد کیږو او دا غیر شرعي رسومات په ختمو. ولې چې ډېرې جنکۍ چې دي هغه په دې وخت کې د ودونو په تمه ناستې ولې وس داسې نه کیږي هغوی د ودونو نه محرومه دي. دغه شانتي ډېر هلکان هم په دې وجه باندې بغیر د ودونو نه پاتې دي ولې چې د هغوی وس دس نه کیږي. دوی زیاته کړه چې کله نکاحونه آسان شي نو په زناګانو کې کمی راشي. دوی په دې موقع باندې یو اعلامیه جاري کړه او ویې چې کله مونږه رشته یعنې نیوکه کوو نو هغه به په سادګۍ سره کوو، هغه به په سادګۍ سره کیږي او صرف معمولی د سرو یو ګوتی به په دې کې کیږي او نور به هیڅ قسمه تحفې تحایف په دې کې نشي ورکولی او د چیو بسکټو سره به د میلمنو تواضع کیږي. نکاح به په جومات یا په حجره کې په ساده طریقه سره او په بسکټ او کجوره باندې د میلمنو تواضع کیږي. په دې موقع باندې زیاته کړې شوه چې په مهر کې به صرف د ټولو نه سیوا مالدار خلک چې دي هغه به 7 تولې سونه کوي او غریب خلکو دپاره به که 1 توله یا د دې نه کم وي نو هم به هغه پوروي. په ناوې بسې به ځمکه یا کورونه لیکل چې دي د دې به سخت منعیت وي. غیر شرعي رسومات په مکمله پابندي یعنې په ودونو کې به ډمې کدړاګان وغیره چې د دې باندې به سخته پابندي وي او دغه شانتي هوایي پایرنګونه به په هوایي پایرنګ باندې به هم مکمله پابندي وي. ناوې پارلر ته نشي ووی بلکې د دې چې کم میک اپ وغیره دی هغه به په کور کې کولی شي. دیو زیاته کړه چې په اومه یعنې په جهیز به مکمله پابندي وي. د واده چې کومه جایزه خرچه وي هغه به د هلک په کور باندې وي. په ولیمه کې به صرف وریجې غوښه یا چرګ روټۍ وي. د دې نه سیوا به هیڅ نه وي او صرف په واده کې به خپل خپلوان رابللی شي او نور به داسې نشي کولی. په خپارتون کې به په ساده طریقه تللي تحفې تحایف به پکې پابندي وي او په ساده طریقه به خوراک وي. په غم کې به اعلانات چې دي هغه د سوزکو په ذریعه نه بلکې په د سوزکو د اعلاناتو په ذریعه نه بلکې په ټلیفون یا په سوشل میډیا په ذریعه به کیږي او د غم چې دی هغه به صرف 3 ورځې فاتحه خواني وي او هغه به هم په پیغمبر په طریقه باندې وي. د دې نه د غم په کور باندې به د روټۍ تاوانونه نشي راویستلی. ذاکر محمد بریکوټ سوات.